الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نور قلوب العارفين بنور الإيمان، وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد خير الإنس والجان، الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن. أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أن الدنيا دار دائرة، ولذتها فانية، وطاعتها باقية، وحاصلها فوت، وآخرها موت. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من اعتكف إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. طول حاضرين درود شریف وایو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم سامعین کرام، دا اللہ نعمتنا بسیار او زیاد دی. دا اللہ نعمتنا مختلف دی. دا اللہ نعمتنا ہر ساعت ہر گڑی وی. دا اللہ نعمتنا د شپې می د ورځې می. دا اللہ نعمتنا چې موږ پیدا نو زمونږ په مور او پلار باندې مو، چې موږ پیدا شو په موږ باندې مو، او زمونږ نه پس چې کوم مخلوق راځي په هغوی باندې مو. مختلف د الله نعمتونه دي. د شپې بیل نعمتونه، د ورځې جدا نعمتونه، په ماشوموالي کې جدا نعمت، په ځوانۍ کې جدا نعمت، په بوډاوالي کې خپل نعمتونه. د هر سړي دپاره په هر موسم کې په هر زمانه کې د هغې دپاره جدا جدا نعمت پیدا کول، دا د الله څومره عجیبه مهرباني ده. یو ماشوم روټۍ نشي خوړی، د هغه دپاره جدا د مور په سینو کې پی پیدا کړه. یو ماشوم د مور په خېټه کې پی نشي څکلی، هغې کې هلته بېله ذریعه د وینې د نوم ذریعې سره د وینې خوراک پیدا کړو. او دا شان عزتمندو یو بابای بوډا شي، غاښونه ختم شي، کنډاس شي، الله هغه دپاره بیل خوراکونه پیدا کړه. که یو قسم خوراک وي او د ټولو لپاره یو شی وي، د چا به سر باندې درد وي، د چا به خېټه خرابه وي، چاته به یو تکلیف، چاته به بل تکلیف. بے په یو ملک یو قسم نعمتونه، بے په سردی کې بیل نعمتونه، په ګرمۍ کې بیل نعمتونه، مختلف قسمه پورو، مختلف موسمونه. دی وجه الله رب العزت عبادتونه مختلف پیدا کړي.
نعمتونه مختلف نو عبادتونه مختلف. ولی ځکه دا عبادت د دې نعمت شکریا ده. دا عبادت د دې نعمتونو د شکریا ادا کولو یو طریقه ده. لکه یو سړی تا سره ښه وکړي نو د هغې د شکریې موږ مختلف طریقې کار خپلو. کله ورته وایو تھینک یو، او کله ورته وایو ډېره مهرباني، کله یو ډېره مننه، کله یو قربان، کله یو زار شم. دا مختلف الفاظو سره موږ ستاینه کوو د خلکو چې موږ سره څوک ښه وکړي. کله ورته په سینه لاس کېږدو تابعدار یم، د شپې م اواز کوه. کله ورته تړلی شوی چرګ یم، کله ورته پوخ چرګ یم. مختلف الفاظ موږ کوو چې دا سړی خوشحاله شي. او په تا باندې به سر ورکم او ستا دپاره هر څه قربان، او دا ټول ځانم ستانه قربان. دې سره بل سړی خوشحالېږي. تا سره څوک ښه وکړي سبا ورسره تم ښه کوې. دا طریقه دا شان الله نعمتونه پیدا کړي. نو د هر نعمت په بدله کې به ته عبادت کې، نو دې عبادت سره الله خوشحاله شي. دا د هغه د عبادت د شکریې یو طریقه ده. الله تا باندې نعمت وکړو، تا سر په ځمکه کې غوستو، الله خوشحاله شو. الله تا باندې نعمت وکړو، تا رکوع وکړه، الله خوشحاله شو. الله تا باندې نعمتونه وکړو، تا روژه ونیوله، الله خوشحاله شو. بیا عبادتونه څنګه چې د الله نعمتونه ورځ په ورځ ښایسته کېږي. تاسو ګورئ د نبي علیه السلام زمانه کې ګیس نه و، د نبي علیه السلام زمانه کې بجلی نه وه. د سردار دو جهان دی، د ټول کائنات دپاره سردار پیدا شوی دی، خو هغه وخت کې بجلی نه وه، هغه وخت کې ګیس نه و، استري هغه وخت کې نه وه. دا دومره غټ غټ نعمتونه چې اوس موږ او تاسو لري، دا دومره کپړې، او دا د کاټن کپړه، او دا د جارجټ کپړه، او دا د شیفون کپړه، او دا کرنکل کپړه، او پلانې نمونه هم دومره ډېر دي چې چاته نه یادېږي. دا نعمتونه ټول اوس نوي رال که نه. په کار دا دی چې انسان عبادت هم دغه انداز کې ډیر کی، کثرت سره کی، اخلاص سره کی. بیا عبادتونه شکریه مختلف قسمونه وي. یو سړی د چا شکریه ادا کوي خو بې ادبي وکړي. مثلا روټۍ وله کړې ده، وایي راځه که ډکېږي نو موږ کره راشه ماښام له. اوس دا هم یو طریقه ده، خو دا غلطه طریقه ده. یو بل سړي ته وایي بهی موږ دعوت کړی دی، که تاسو قبول کو ستاسو به ډېره شکریه وي. که تاسو دا مبارک قدمونه زمونږ اجرې ته کېغوستلو ستاسو به په موږ باندې احساني. اوس دا الفاظ سړی ګوره او ډېره مننه به وي. داس الفاظ سړی متاثره کوي، بل سړی خوشحالېږي، وایي زما یې قدر وکړو او ډېر درنو الفاظو سره یاد کړو. نو دې طریقې سره عزتمندو عبادت هم دی. عبادت چې څومره ښایسته انداز کې پیش کړي، ښکلی انداز کې پیش کړي، مزین یې پیش کړي، ډیکوریټډ یې پیش کړي، دا الله ډېر خوښوي. جمعات ته یو سړی راځي نو الله رب العزت وایي خذو زینتکم عند کل مسجد. ای زما بنده ته دنیا کې ګرځې را ګرځې، خو چې کله جمعات ته راځې لږ ښایسته راځه، زینت سره راځه. ګور زینت لفظ اردو کې مرته زینت وایي، پښتو کې مرته مزین زینت، لږ ښایسته راځه. الله جمیل یحب الجمال. الله ښایسته دی، هغه هم ښایسته څیزونه خوښوي. نو عبادت الله ښکلی عبادت خوښوي. عبادت په څه باندې ښکلی کېږي؟ اول نمبر دا چې انسان د ګناهونو نه پرهیز کوي. چې ګناهونو نه پرهیز کوي او بیا الله ته یو عمل پیش کوي، نو دا عمل ډېر مزیدار ښکاري. د دې مثال داسې دی، یو سړي له روټۍ ورکې، یو سړي له چرګ پوخ کړی دی، د کراچۍ نه دی راوښتی، د تهذیب پیزه دی راغوښتې ده، د فلاني هوټل نه دی، د نمک منډۍ نه دی تیاره نرۍ غوښه راغوښتې ده. خو چې کوم پلیټ کې د کېغوسته هغه پلیټ صرف خیرن او ګنده دی، نو هغه سړی خوشحالېږي که خفه کېږي؟ هغه د 10 روپو پلیټ ته ګوري او د هغه 3000 روپو غوښې ته نه ګوري. وجه دا ده چې دا غلط اثر غورځوي. هغه هم خفه کېږي چې بهی د 50000 روپو غوښه دې راوړی شوه، نو د 100 روپو دا پلیټ دی د 10 روپو په صرفو نه شو وینځلی، یا هسې کپړه دې پرې نه شوه راښکلی، دا خو تا زما بېعزتي وکړه. دقه شان عزتمندو چې کوم انسان نیک عمل هم کوي خو ګناهونه ورسره ډېر زیات کوي، نو دا نیک عمل پیش کوي خو په ګنده پلیټ کې پیش کوي. یا مثلا یو سړي له چې کوم دی ته دعوت کې، خو وروره زمونږ په کور کې نورې کمرو کې ښځې دي، زمونږ لیټرین ډېر غټ دی، هلته بیا خورو. اوس لیټرین کې سړی روټۍ خوړی شي، خو څومره بده خبره ده، څومره مرداره خبره ده. وایي لیټرین کې ته ماله روټۍ راکې، دا خبره دې څنګه وکړه؟ نو هغه به وایي ولې لیټرین کې ستا نه تېرېږي څه، او لیټرین کې چا د مرۍ نه نیولې. وایي دا څه بې وقوف دی، دا اوس په خبره نه پوهېږي.
دک شان عزتمندو کله نا کله انسان عمل کوي ګنده عمل کوي نو بیا الله رب العزت د دې انسان عمل قبلی خو هغه نورانیت په دې کې نه پیدا کوي دا هغه عمل خوند او میټاس دته نه محسوسیږي او د دې عمل د وجې نه د سره مدد نه کېږي صرف عمل برای عمل شو لکه یو انسان لیټرین کې روټۍ وخوري نو خېټه خو یې په مړه شوه که نه خو نور خوند هېڅ نه کوي او چې راوځي خلک هم لعنت دي وي او په تا باندې چې ته داسې کار کې نو دکه شان عزتمندو عمل ښایسته کېږي دې سره چې انسان ګناهونه نه کوي او بیا الله ته عمل پیش کړي دویم نمبر دا عمل سره ښایسته کېږي خالص نیت سره ښایسته کېږي د الله رضا سره ښایسته کېږي یا الله دا عمل کومه خالص تا د رضا لپاره ریاکاري مې پکې نشته خدا به یاد لرئ بعضې کسان سادهګاني شیطان یې دلته دوکه کړي وایي مړه ستا خو عمل ریا راځي تا کې ریا اکثر هر چا کې راځي وایي تا کې خو عمل کې ریا راځي بس پرېږده مړه څه عمل کې هسې هم دې ضایع کېږي ریا سره خو عمل ضایع کېږي که نه نو عمل خو دې ضایع شو دام د شیطان نورانی چال دی چې تا ته وایي ریا د وجې نه بس عمل مه کوه ځکه حدیث کې راځي من صلی ریاء فقد اشرک چې کوم انسان د ریا لپاره مونځ کوي مشرک شو دا حدیث درته رامخې ته ګوره حدیث کې راځي دام د شیطان چالي عزتمندو ریا سره هم که یو عمل وشي او انسان وروسته توبه وباسي چې یا الله ما دا ریا کړې وه دا راته معاف کړي بس ریا یې معاف شي او عمل یې قبول شي یو سړی د دې وجې نه عمل نه کوي وایي مړه ما کې ریا پیدا کړي یو سړي ته علم ولې نه کوي دویمه درجه درېمه درجه کې طالب علم سبق پرې غوښتو مړه وایي زه پې عمل نشم کولی نو علم څه لکې دا د شیطان دوکه ده ځکه شیطان وایي چې اوس ځواني ده دا عمل کولی شي وروسته چې کله مثلا دا بیا کله بوډا شي او دا ښه شیطان نه محفوظ وي خو دا بیا علم کول غواړي بیا علم نشي کولی بیا وایي دا څه قمقلومه اوس به مې پې عمل کړی وی که نه دا د شیطان کاري وایي مړه ته خو ټوله دنیا وګوره مولیان هم بد عمله دي او پلانې قاري هم پې عمل نه کوي نو ته څه دپاره علم کې به دې طریقې سره د علم نه ایثار کړي بیا چې کله د عمل وخت راشي به د سره علم نه نو د دې د وجې نه به بېوقوف سړی عمل پرېږدي زموږ عالمان وایي هر عبادت شروع کی ریایي ښودنی څه نه څه د انسان په زړه کې دا راځي او بیا وروسته چې هغه عمل بار بار کوي نو د هغه عادت شي بیا چې بار بار کوي نو بیا عبادت شي شروع کې ټوله ریایي انسان نه کمزوره دی اصل کې ریا او ښودنه بې اختیاره څیز دی بې اختیاره ستا زړه کې دا خبره راځي نو د دې وجې نه د دې عمل نه دي پرېغوستل پکار نو عمل به ښایسته الله سره پیش کړي هغه دا دی چې اخلاص وکړي مرضاتا للرب د الله د رضا دپاره خالص د الله رضا دپاره نو دې سره عمل ښایسته شي بل دا دی عمل په نورو عملونو سره ښایسته کېږي یو عمل نورو عملونو سره ښایسته کېږي مثلا تا له چا روټۍ وکړله دسترخوان مزېدار دی هغې باندې خوند کوي چې کوم کمره کې کېنولې کمره مزېداره ده بیا کمره کې اے سی لګېدلی دی نور زیات روټۍ خوند کوي بیا چې روټۍ کېغوسته د هغې نه مخکې د باندې د هاضمې دپاره سوپ وڅکلو نوره روټۍ مزېداره شي بیا د هغې نه پس چې کوم دی هغې سره چټني پرته وي هغې سره سلاد پروت وي هغې سره سرکه پرته وي هغه دسترخوان نور مزېدار شي خوله کې خو مبران نه دی که نه او که روژه هم چېرته خرابه نه شي نو بهرحال چې دا څیزونه او بیا روره غوښه وي او کباب یو د بره نه پې دا نیمبو داسې تریو فودان پې واچې او په کبابو باندې ښه مزېدار روره نلي پراته او ته ورته ښه وږې نو دې کمره کې چې اوس دا خوراک کې دا خوند کوي بیا وروسته ورپسې تور چې کاوا که څوک ډرنکس کي هغه هم موجود وي یاره ډېره زبردسته پوره کامله روټۍ وه او په خېټه لاس راکاږي او بیا دواګانې هغه ته کې ولې دغه یو عمل سره نور عملونه ملګري کړه یو دعوت سره مختلف څیزونه ملګري کړه خوند یې پیدا کړه دکه شان عزتمندو موږ روژه نیسو دا یو عمل دی روژه نیسو دا یو عمل دی غټ عمل دی دعوت دی بهترین عمل دی خو دې سره یو څو عملونه نور یوځای شي یو پکې ته ګناه نه کې عمل کې دې کار راشي ښایست راشي دویم پکې اخلاص پیدا کې نور دې عمل ښایسته شي بل پکې چې کوم د عزتمندو د سترګو حفاظت شروع کې نور عمل ښایسته شي بل پکې بېهودګي پرېږدې
او غلط گفتاری پریدي نور پکې خایس پیدا شي، بل پکې وفاداری شروع کې نور خایس پیدا شي، بل پکې دروغ پریدي نور خایس پیدا شو، حقوق پکې ادای کې نور خایس پکې پیدا شو، کنځلې دې پرېغوستې نور خایس پیدا شو، اخلاق دې پیدا کړو نور خایس پیدا شو. د کشان عزتمندو دې کې خایس راځي. بیا په رمضان المبارک کې ورته اخیری شپې دې اعتکاف شروع کو، په رمضان کې نور خایس پیدا شو. او بیا دغه نه په رمضان کې په اعتکاف کې د لیلۃ القدر شپه کې عبادت وکړو، بیا پکې نور خایس پیدا شو. اخوا دې خوا مو ګورئ، لکه ما ته ګورئ ښه، تاسو څه کړه پلک ته ګورئ، روژه م د تاسو کې چې د چا سلوا مروا راوړه، اخوا دې معلم ته ګورئ، بیا هم بیان نشو کولی تاسو چې لږ اخوا دې خوا ګورئ. نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت عمل خوښوي، خو مزین عمل. ګوره سړی ښځه کوي که نه، وی جینۍ نو تپوس کې چې جینۍ ښایسته ده که نه، شیخ سړی مې هلکه ګورې بدرنګه جینۍ را لونه کې ښه جینۍ م ده، مور ته وایي مورې هلک لږ وګوره زه خو شرمېږم، خو چېرته داسې بدرنګ هلک را لونه کړي، که دې م وي نو زړه کې خو دا خواهش شي که نه چې ما له بدرنګ هلک څوک ونه کړي. نو د دې وجې نه عزتمندو هر څیز کې انسان ښایسته ګوري، نو د خلک الله دپاره هم ښایسته عمل انتخاب وکړي چې الله تا ته مې دا ډالۍ پیش کړه هر طرف نه مزېدار او ښایسته. انسان ښځه ده خو لامبینه او پواړه ښځه ده، خپله ښځه د سړي بدي شي، سړی دی او خیرن پیرن ګرځي، هغه خپلې ښځې بدي شي، وایي دا صوباړ داسې غلط ګرځي مردار ګرځي، خپل خاوند دی عزت په خپل ځای دی، خو خیرن دی چخن دی، او بس مړه خپله ښځه ده. زمونږ کار زمونږ خلکو کې دا کار غلط دی، د خپل څیز په خیرنتوب کې کوي او پردي کار دپاره جامې واچوي. داسې شی شو، پردي واده له چې ځي جامې اچوي، کور ته چې میلاویږي ښځې سره خیرنو کپړو کې وایي زه مړه سار باسم لامبو، ښځه هم چې کوم دی وایي زه سار باسم لامبو، په خیرنو کپړو کې خاوند سره میلاویږي. دا غلط کار دی. دې سره د خاوند ښځې سره مینه کمیږي. بیا مولا ته ټلیفون کوي وایي جی زما خاوند ما سره مینه نه کوي، ته کپړې کور کې بدلې سنگار والا، وایي نه جی خو واده کې اچومه، هغه مې واده دپاره ساتلي. نو خاوند له غوسه ورځي که نه چې پردي واده ته ته مزېدارې جامې اچې او هغې ته کپړې نه اچې، نو هغه له غوسه ورځي که نه چې دا زه دومره د دنیا بېکاره سړی یم چې دا ښځه ما ته یو جوړه کپړې نه اچوي. چې بهر ځي اسې ځي ماشوم چې سکول له بوځي رانجه لګوي په سترګو کې او سرخي لګوي او نوې پړونې راچوي، صرف سکوله پورې چې ماشوم بوځي، او خاوند یې وروره د دوبۍ نه را روان دی. دا وایي زه بس دا خو خپل سړی دی، څه دومره خبره نه. دې سره دوریانې راځي. عزتمندو دا معاشرتي مسایل دي، دا موږ ګپ شپ کې تاسو ته بیانوو، خو د دې د وجې نه لرېوالی راځي. پردي بچي سره چې ښایسته کپړې اچي مینه کوي او خپل بچی چې ورته کپړې راواله غلی کېنه سر دې کپړې بدلې کړي دي، په ارام کېنه، بل بچي ته کپړې نه بدلې. پردي بچي سره مینه کوي، خپل بچی سره نږدې راشي هلکه ورک شه ګورې ښه نسوار مې نه دي اچولي، روژه ده او دماغ مې خراب دي ګینې خراب به دې کړم. بل بچي هلکه مینې سره نږدې که، روژه خو د رحمت وخت ده، د مینې محبت وخت دی، الله تا سره مینه کوي، ته خپل بچو سره مینه وکړه. وایي بچیا ما نسوار نه دي اچولي، خو ته خو زما زوی، ته خو زما ټوله دنیا یې، ته خو زما سردار یې، زما سینې ته نږدې شه. دا زمونږ کې فرق دی. د ډیوې لاندې تیری او ګر کې مرغي دال برابر، کور کې چې چرګم پوخ شي څوک صفت نه کوي لکه دال چې پخ شوي، او بل ځای کې چې لاړ شي یاره بس فلاني کور کې دال پخ شوي و که نه، خو داسې دال و چې ګوتې مو سره وخوړلې. ښځې ته وایي داسې ښځه غریبه سبا که چرګم پخوي سمې نه پخوي، وایي ورک شه دې خولې ته دې ګوره او دالو ته ګوره. دا ګوره د خپلو ښځو صفت کوئ چې ښه څیز یې دله پوخ و صفت یې کوئ. حضرت مولانا عبدالحی صاحب وایي یو ځل زه یو مرید کره تللی وم دعوت دپاره، نو د هغه ښځه هم زما مریده وه، نو هغې چاول ډېر مزېدار پخ کړي وو. وایي زما عادت دا و چې زه د هر څیز صفت کوم چې ښه شي. وایي ما ویل څومره مزېدار چاول پخ شوي، وایي د پردې نه اخوا ښځه ناسته وه په جړا شوه. وایي ما ورته ویل چې ولې جاړې؟ وایي زما 15 کاله وشو دې خاوند سره، 15 کاله ول وریجې پخوم، یو ځل یې مونې ویل چې ته چاول ډېر مزېدار پخې. زمونږ خلک د خپلې ښځې صفت نه کوي، دا غلطه طریقه. و یو ځل یو سړي راله زیړه کپړه راوړه، زیړه کپړه زیړ سوټ یې راوړه. نو مولا سړی زیړ سوټ چېرته اچوي؟ وایي ما ورته وویل زما عادت دا دی چې زما خو همدا رنګ پکار و. نو ما پورې شاګردانو خندل چې په دې باندې ته څه کې، په زیړ رنګ ته څه کې؟
وایي ما ورته ویل چې ښځې راته د بړستن دپاره کپړه ویلې وه همدغه زیړه کپړه مې په کار وه د هغې دپاره مې په کار وه که یو سړی ته له سیس درکړي د هغه زړه مه غورځوه بل سیس کې راوله که بل سیس کې راوله نبي علیه السلام یو ځل د ریخمو سیس عمر رضی الله تعالی عنه ورکړو وی یا رسول الله وی تاسو خو وایئ چې ریخم استعمال ناروا دي وی ما خو تا ته دا نه دي ویلي چې ته استعمال کړه خو ښځې له دې ورکړه که نه دا خو ما تاله پیرزو وکړه تاله مې دا شی درکړو نو دې طریقې سره عزتمندو ښایسته او ښکلي عملونه الله ته پیش کړو بعضې کسانو د وجې نه وړوکي عمل د وجې نه دې روژه خرابه شي بد اخلاقۍ د وجې نه غیبت د وجې نه او د دینو ګناهونو د وجې نه نو اوس عزتمندو د اعتکاف ورځې را روان دي مخکې د الله دپاره اوبه پرېغوستې مخکې د الله دپاره روټۍ پرېغوسته مخکې د الله دپاره کبوب پرېغوستل او دا ټول څیزونه دې پرېغوستل اوس الله درته وایي یو څو ورځې خپل کور هم پرېږده زما کور ته راشه زما مېلمه شه تا شل ورځې عبادت وکړو اوس زه ستا مېلمستوب کومه یا الله څه مېلمستوب کې وایي په دې یو شپه کې که د ليلة القدر نصیب شو د 83 کالو او د 4 میاشتو ثواب بدله درکوم او نور د دې نه څه غواړې شاهي مهمانخانه کې پروت دی تاسو ګورئ کله نه کله دا سرکاري خلک ځي او ستا پیژانګلو وي په غلطه طریقه تعالی چې کوم دی یو هوټل کې کمره درکړي سړی صفتونه کوي یار عجیبه هوټل و که نه هلکه دلته تاسو وکړو یو شپې پکې وکړه شپې ودو سهار راپاسېدو واپس راووتو څه دې وکړه هلته لیټرین کې صرف ځان تش کړی نور خو داسې نه کړي ځکه خو بس خوشحالي یو شپه مې تېره کړه پلاني هوټل کې سرینا هوټل کې کنټیننټل هوټل کې پلاني هوټل کې نو عزتمند زمونږ دپاره د ټولو نه لویه خبره دا ده چې الله دې خپل در کې پرېږدي او یو څو شپې دله دلته درکړي دا شاهي دربار دی دا د الله کور دی زندگی پر بہار ہوتی ہے رب سے جب ہم کنار ہوتی ہے نو دی وجه نه عزتمندو الله سره تعلق جوړولو لپاره رمضان دی الله سره تعلق زیاتولو لپاره دا اوس اعتکاف دی الله سره تعلق زیاتولو لپاره د ليله القدر شپه کې الله ته ودرېدل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله به رمضان داخل شو نبی صلی الله علیه وسلم فيه ليله خير من 1000 شهر ای زما امتیانو پدې کې یو شپه ده هغه د زرو شپو د عبادت نه بهتره ده بل روایت کې د تفصیل راځي چې د 83 کالو او د 4 میاشتو برابر ده نبی اسلام وی من حرمها فقد حرم الخير كله و چې کوم انسان د دین محروم شو دا د ډیرو خیرونو نه محروم شو ولا يحرم خيرها الا محروم او د دین بدبخت سره محروميږي چې کوم انسان خوشبخت نه او محروم سره او د الله نه لري سره هغه ته ليله القدر وینه نصیب کیږي اوس موږ سوچ کوو موږ د سوز ليله القدر نصیب شي رمضان المبارک روزي کو نشو په ليله القدر پوي نشو ځکه اخیری شپو کې فورور خلق د اختر تیاریاں نه کوي به ليله القدر څخه پیژني ليله العيد تیاریاں نه کوي د اختر د کپړو تیاریاں نه شروع شي الانکه دا د اجرت وخت دی په دغه وخت کې الله تعالی تنخواه درکوي تعالی اجر درکوي تعالی اجرت درکوي او چې کوم سړی تنخوادار وي هغه د میاشتې اخري ورځو ته نظر وي هغه اخوا دې خوا نه کوي چېرته مالک را سره په تنخواه کې اخوا دې خوا ونه کوي که شروع کې هر څنګه یې اخره کې خیال ساتي زمونږ خلک رمضان اخره کې بس بازارونو ته متوجه کپړې ځان له د اختر نه مخکې هلئ نور ضروریات ځان له د اختر نه د روژې نه مخکې هلئ د اختر شپې او دا د اخري 10 ورځې شپې دا عزتمندو د عبادت شپه دي یو حدیث کې راځي من قام ليله القدر ایمانا و احتسابا چې کوم انسان د ایمان سره او د فضیلت استحضار سره چې مال الله دې کې ثواب راکړي په دې نیت باندې ليله القدر شپه کې ودرېدلو غفر له ما تقدم من ذنبه وی الله رب العزت به ټول ګناهونه معاف کړي په یو شپې ودرېدلو باندې او شکر د الله وباسا چې الله دې ځان ته ودرې منت منه کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شنا سزو کے بخدمت بداشتت یو غلام آقا ته ویل زما احسان اومنه چې ستا خدمت کوم شیخ سعدي صاحب وایي نه داسې مه وایه ته د دې آقا احسان اومنه چې ته ځان سره شاګرد کړی د ده دپاره خو ډېر غلامان تیار دي نو موږ به د الله احسان په ځان باندې منو چې یو شپې راله راکړه ليله القدر کی چاته نصیب شي څه کول پکاري د دې لپاره حدیثو کې یو دعا راغلي د ليله القدر دعا صدا هر سړی تپوس کوي د ليله القدر دعا ده یو اللهم انك عفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني دا اکثر کسان نو ورزي کني پښتو کې وای اے زما الله
ما ته عافیت راکې یا ما معاف کې او بېشکه ته معاف کول خوښې. دا بهترینه دعا ده د لیلة القدر. عافیت دې ته ویلی کېږي، بعض وایي دا عافیت دی، بعض وایي دا معافي ده. نو عافیت دې ته وایي چې الله دې هر کار سم کړي، بس په هر کار کې دې الله ملګری. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. روزانه یو ټکی یاد راوړه، اللهم انك عفو. دا دوه ټکي یاد کا، بل بیا بس هغې پورې به لیلة القدر راغلي. خلک ګوره بار ملکونو ته ځي، څومره سامان ځان سره تیاروي. موږ یو دعا نشو یادولی 3 ورځو کې. نو دا دعا یادول پکار دي. دا د نبی علیہ السلام نه په روایاتو کې منقول ده. بل بعضې کسان داسې کوي لیلة القدر شپه کې ټوله شپه ویښ وي. دا یاد لرئ ویښېدل عبادت نه دی، عبادت کول عبادت دی. بعضې کسان یې خوب وله ورځي، ځان سره یې کاوی ښي، ښځې ته وایي چې زه اوده کېږم ماله دیګه را کوه، بس هغه ورته دیګه دومره ورکړي چې لاندې بیا سټ ماتي او هغه ورته خیرې کوي، ای ځواني مرګه پاسېږه، ورته خیرې کوي. د لیلة القدر په شپه ورته وایي ځواني مرګه او داسې. نو عزتمندو صرف ویښ پاتې کېدل عبادت نه دی، چې ویښ پاتې شي او څه کار وکړي، ذکر وکړي، قرآن تلاوت وکړي. بعضې کسان یې ځان ته د کاوې ترماس ایښی، 2-3 ترماسه چیبر یې ځان ته ایښي، بس یو ته شي وایي ولې کاوس کې، وایي یار بیا راله خوب راځي. نو دردي شي خوب که نه، یو ګنټه اوده شه بیا را پاسېږه. هغه وایي چې زما د خرو خوب دی، یو ځل چې اوده شم بیا چېرته را پاسېدی شم. نو هلکه ځان عادت که، الارم ولګوه، بل ملګري ته وایه ما را پاسوه په ټایم کې. دا یاد لرئ. نو ډېر ځان باندې سخته نه ده تیولل پکار. نبی علیہ السلام یو حدیث کې وایي من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر. نبی علیہ السلام وایي چې کوم انسان د ماښام او د ماسخوتن جمع کوي، او یو روایت کې راځي چې د سحر جمع ورسره کوي، وایي دا لیلة القدر کې شامل شو. دا یو عمل خو نن شروع کړو که نه، ځه ټوله شپه نه شي ودرېدی. د ماښام مونځ جمع سره کوه، دومره شربت مسکه چې بیا نیمه ګنټه خېټه باندې لاس راکاږي، او دا چې کوم دی دا غرطار دی خېږي اوازونه کې لږ شان کم، چې ماښام جمع ده بیا نور د ماښام جمع نه پس وخوره، یا ماسخوتن تراونه پس وکړه، یا که اولې خوړله ډېره دې وخوړله نو زر جمع له وباسه. ماښام جمع، د ماسخوتن جمع او د سحر جمع. دا چې کوم انسان کوي وایي دا هم لیلة القدر کې شامل دی، او د لیلة القدر نه ورته ډېره غټه حصه درته میلاو شوه. نو انشاءالله دا کم سے کم مقدار کې خو به کوو که نه. او بعض روایتو کې راځي چې ماسخوتن مونځ، او ما ورته بعضو کې د سحر مونځ هم راځي. نو چې کوم انسان دا وکړه، یو روایت کې راځي یو صحابي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما نبی علیہ السلام نه واورېدل من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. وی چې کوم انسان د ماسخوتن مونځ جمع سره وکړو وی دا داسې دی لکه نیمه شپه عبادت یې وکړو. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. او چې کوم انسان سره د سحر مونځ هم په جمع سره وکړو وی دا داسې دی لکه چې د ټولې شپې عبادت یې وکړو. نو دې طریقې سره عزتمندو لږ شان کوشش وکړو او دا عبادتونه ځان له په ترتیب باندې کړو. خو عزتمندو بعضې کسان وایي لیلة القدر نشاني څه ده؟ بلکل نشانې نه پسې مه ګرځه، خو بس شپه ده که نه. دا عزتمندو هغه کسانو ته محسوسېږي چې د چا زړه پاکي. اوس یو انسان شیشې ته ولاړ دی او هغه شیشه خیره نه ده، او خلکو ته چغې وایي راشئ که نه دا څنګه شیشه ده راوړې مې ده او مخ پکې نه ښکاري. نو شیشه ده او مخ هم پکې نه ښکاري، په دې باندې به څه کې لږ شان کپړه راواله صفایي کا، بیا ګوره بیا به پکې د چین خاپیرک ښکاري، بیا به ته په خپل ځان به درته ښکاره شي. یو ماشوم چېرته منګي کې کتلي نو هغه منګي کې خو چې اوبې راغستې نو هغې کې ورته خپل شکل ښکاره شو، ماشوم ویرېدل. پلار ته وایي راشه وایي هغه منګي کې څوک دي، هغه هم ساده ګلو، هغه چې منګي کې وکتل نو هغه ته خو خپل شکل ښکاره شو، هغه ته یې دا غټه ګیره دي نیولې ده او ماشومان یری ځان ته وایي. نو دا دغه چلي عزتمندو شیشه کې ښکاري سیز، خو چې شیشه خو دې صفایي که نه، نو ځان ته شیشه صفا کا. شیشه په عمل صفا کیږي او هغه په عبادت صفا کیږي، بیا انسان ته محسوسیږي. بعضو عالمانو ویلي دي نری نری هوا لګي، یخه شان شپی، چمکداره شان شپی، خو دا چمک هغه چاته محسوسیږي چې خو د زړه سترګې خو برابري، او دا داسې ضروري خبرې نه دي.
دا ضروری خبرې نه دي لیلۃ القدر چې کله په ګرمۍ موسم کې راشي ګرمي او چې کله د یخنۍ په موسم کې راشي بیا یخي دا خو بدلیږي دا روزه کنه کله په ګرمۍ کې کله په یخنۍ کې اوس ته د ګرمۍ په شپه کې راپاسې ته دا شپه خو یخه نه ده واپس وده شه نو لکه دا د ګرمۍ موسم دی دلته خو بس دومره برابر یې کنه نو دې نشاناتو پسې مزه قدر وکړه بس لږ شپې ودرېږه د شپې راپاسېږه بل اسانه طریقې ده د لیلۃ القدر د موندلو پېشمني ته خو اکثر خلک راپاسېږي کنه بعضې پوواړ شان او بعضې ډېر بزدله کسان یې هغه نه راپاسېږي یعنې پېشمني د ټول راپاسېږي بس پېشمني ته چې راپاسېږي د دې نه مخکې 4 رکاته 6 رکاته 8 رکاته مونځ کوه 2 رکاته کوه یو رکوع تلاوت کوه لږ یو چې نور هېڅ نشي کولی یو 2 منټه دعا وکړه 2 منټه ځان دپاره وکړه یا الله ما وبخې زما ابۍ دادا وبخې دا مشهورې دعاګانې ابۍ دادا وبخې نیکه مې وبخې او خدای پاکه خیر را پېښ کړي ځان ته دعا وکړه هدایت مې نصیب کړي جنت مې نصیب کړي نو یو منټ دعا خو وکړه که نه نو انشاءالله بیا به هم لیلۃ القدر کې ستا شپه شمار شي خو لږ توجه سره کول د عزتمندو د هغې ځان یو میا صاحب نه چا تپوس وکړو وایي چې د شب قدر څه علامت دی هغه ویله څه به دې سر خوږومه ای خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی هر شب قدر است گر قدر بدانی وایي څه به دې سر خوږوم د شب قدر څه علامت دی خو که د کومې شپې دې قدر وکړو دقه شب قدر دی او چې قدر دې ونه کړو بس شب قدر نه شو نو دی وجه نه عزتمندو دی وجه نه الله شب قدر شپه پټه کړې ده ولې پټه کړې ده دې کې حکمتونه دي یو حکمت پکې دا دی چې بس په دغه یو شپه به خلکو عبادت کولی ویل ځکه د خیري 3 کاله عبادت هم وکړو نه فرضي عبادتونه د دې نه علاوه به کې او بعضې کسان به دو چې مثلا د نورو شپو به عبادتونه نه کول یا دا دی د یو شپې عبادت به کولی نو دې سره زه د 10 شپو ټول عبادت انسان ته نصیب شي نو دې طریقې سره د ټول عبادت انسان شوق بحال پاتې شي بل عزتمندو اهم مسله اوس د را روانې اخیری عشرې سره هغه د اعتکاف ته اعتکاف سره روژه نوره ښایسته شي الله وایي زما کور ته راشه ښځه پرېږده بچي پرېږده ټول هر څه پرېږده مخکې د روټۍ خوراک پرېښی و اوس زما دپاره خپل بال بچ هم پرېږده نو دې وجې نه دي کې دا طریقه هم کېدی شي انسان پکې 10 ورځو له تبلیغ له لاړ شي په شلمه ورځ باندې جومات ته نه نوځي خو بس بار به ګشتونه مشتونه نه کوي نور چې کوم کسان ته پکې اعتکاف کې ناست هغه مسجد کې ناست اوسه یا دغه رنګ عزتمندو نفلي اعتکاف هم پکې کېږي یو ورځ هم په جومات کې شپه کولی شي 2 ورځو له شپه کولی شي خو دا به هغه سنت اعتکاف چې کوم رمضان کې د هغې ثواب به درته برابر نه میلاویږي خو بیا هم ثواب به درته میلاو شي نو دا 10 شپې دي اعتکاف عزتمندو اوس دی له نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم انسان من اعتکف چې کوم انسان اعتکاف وکړي په آخري 10 شپو کې ایمانا و احتسابا د ایمان په حالت کې د ثواب دپاره غفر له ما تقدم من ذنبه په دې سره هم ټول ګناهونه معاف کېږي او یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم انسان د رمضان المبارک آخري 10 ورځو اعتکاف وکړي نو الله رب العزت دا د جهنم نه 3 خندق لري کی جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق ابعد مما بين الخافقين نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کم انسان اخیری 10 ورځو اعتکاف وکي 3 خندق الله د جهنم نه لری کوي او یو خندق یا د خندقونه دومره دي لکه د مشرق او د مغرب چې څومره فاصله ده یا بل رنګ د ځمکې او د اسمان چې څومره فاصله ده دومره الله رب العزت د جهنم نه لری کی نو دی وجه نه عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخبل اعتکاف کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اعتکاف کو حتی توفاه الله عز وجل تر دې پورې چې الله وفات کو هر کال به اعتکاف کو نبی پر غوستو او ثم اعتكف ازواجه با او بیا به دغې بیانم کولو بعض خلک وایي ښځو باندې اعتکاف نشته دا روایت د عزتمندو د بخاري شریف دغې بیانو هم به اعتکاف کو نو ښځې اعتکاف کولی شي هغه به کورونو کې کوي د هغې کورونو کې اعتکاف ته د کیني بله جمعه برته د اعتکاف بیا تفصیلي مسایل بیانو او دا د اعتکاف فضیلت دی عزتمندو اعتکاف ته کېناستل پکار دي او د دې ډېر لوی فضیلتونه راغلي دي یو حدیث کې راځي وایي د بعضو جماعتونو دپاره الله میخونه پیدا کړي میخونه میخ سره سیس کلکېږي ان للمساجد اوتادا
هم اوتادها لهم جلساء من الملائکه. وی بعضی کسان د جماعتونو میخونه وی دا میخونه وی دا کسان فإن غابو که دا کسان چرته غیب شي بیماران شي وی دا فرشتي چې کوم دی ورځي د دوی تپوس کوي او دوی سره ملاویږي او د دوی د پاره د دوی حاجتونه پوره کوي او د دوی اعانوهم او د دوی اعانت کوي. نو چې کوم انسان اعتکاف کوي نو چې هغه بیمار شي بیا فرشتي دغه تپوس لورځي. دا یو فضیلت دی عزتمندو. نو دی وجنه د دې سيزونو خیال ساتل پکار دی، اعتکاف کول پکار دی. یو څو نورې دوه ضروري مسلې دي عزتمندو. ان بعض کسان دي رمضان المبارک کې خلکو د پاره د ضرر سبب جوړیږي. د تیر جمعه ماته یو کس ویل چې زمونږ علاقه کې کرکټ والا راوتی دي او ټول شپه ډېګونه لګولي او درس شروع خواوشا چې څومره علاقې دي او کسان کورون ته आवाज یې غوله خوب نه ورسي. ولې داسې کار کوي؟ ځکه بعض یو کس د جمعې مونږ روان دي ټامي الګ دی موټر سایکل باندې 125 باندې کېناستو ډبل سرینسري ورته لګولې دي چرته زی جی پلاني مفتی صاحب لازم بیان لا شیخ صاحب له بیان لا روانه پیر صاحب له بیان لا روانه او سلینسر تیز روان دی ولی چې بیان را نه مس نشي او بیان را نه پاتې نشي او دا تیز روان دی او خلک له دماغ خراب اجي صاحب ورته خیره کوي مولا صاحب ورته خیره کوي دماغ مریض روان دی خدای دې دا سړی غر کی خلک ورته خیره کوي خدای دې د لاسونه مات کی بدارو روان دی پیر صاحب له بیان لا روان دی بلار درس ټرک والو خلک وي ماشاءالله د جمعې مونږ روانو شهید شو الکه شهید شو خو د پلاني ازار والو دې ته نه ګوري ازاری دی شهادت بوله الله ور کوي خو ته ازار چې والو دنیا نه بچی یتیمانان شو خزه پاتې شو مور داسې پاتې شو دا ولی د پلاني ازار والو ازاری کارونه ما کوي پروژه کې کنور سره کوي د چوټي کوي په دې سوزونه باندې کور کې ودکیګا ازاری کارونه ما کوي بعضی سړی خله کې اور ګرځي بچ خبره کوي جنگ دی چې خبره کوي بل دماغ خرابول دي چې خبره کوي نو چا سره چیر خانی کول دي. نو دی وجه نه عزت مندو نبی علیہ السلام وی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان دې ته وی چې هغه د خلی او د لاس نه بچاته تکلیف نه رسي بدا شي کارونه. بعضی زینو کې عزت مندو د شپې خلک کورونه جوړي ټول شپه ټکا 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 وجي د ورځې خلک کار نه کوي چې د ورځې کار نه کوي نو د شپې خو پکار داده د روټین مطابق زما خام نه کار شروع کړه د شپې 10 بجو پورې یو 10 بجو پورې 12 بجو پورې نو اوس پېشمنی پورې چې ستا ټکا ټکا خيشي نو دا خلک بس کوي. بعضی کسان د ورځې چوکیداران هغه د ورځې خوب د شپې خوب کوي بعضی کسان ټول ورځ دکانداری کوي د شپې خوب کوي. عزتمندو ازاری کارونه مکوي. بعضی کسان شپې کور کې ناتونه لګولي ټول شپه او تیزی لګولي چې د نور تم ثواب ملاوي شي الته غریب له خوب نه ورسي. مثلا خارج شه دې یو شپه کې درته ختم کومه او ټول لوډ سپیکر ولګو چې پوره په خبري واوري چې ماشاءالله دا سي خارج یو شپه کې ختم کړي الله به په دې قران باندې نيسي. ولی خلق پاسا به ولی ټول شپه ناتونه وي او د نظام ته ولګا وکړ نو ازاری کارونه عزتمندو مکوي په دې روزه کې او دا شان عزتمندو. بعضی کسان دي وختي او خزي ماته ټلیفون کوي مونږ ته موږ کې دعا وکړه میسج یې کړو مالې ولی وای ماته مې خاوند وی چې خدای دې تعالی مرګ راولي ولی وای زما بچی نه کیږي دا ولی دومره غلط کار کوي ولی خیره کوي دا خو ستا کار دی ظالمه ته نر نیزان کې زور پیدا کا ته کسی چل دی علاج وکړه د ځان نارینه بچی عزتمنو دا د خزي کار نه دی ګوره دا د سړی کار دی. الله ایکس وای دوانه چې کوم هغه جراثیم دی هغه په سړی کې پیدا کړی خزي کې یو جراثیم دی د خزي مثال د زمکې دی کتابه کې د ټماټر او تخم واچو ټماټر راپورته کیږي کله سیوان او تخم دی واچو سیوان راپورته کیږي. ابلو جوالک ویل دا بیان کی وایا عزتمند وعده نه کوي وای زما پلار وای زما رور له وعده نه کو پیدا اوس په خوارو زارو باندې هغه له وعده اوس موږ له وعده نه کوي هغه ګوره پشمار باندې ویلو و یو کم دیرش زله ما زنا کړی دا وای او نور الحمدلله تهجدم کوما منظم کوما یو عبادت رانه نه پاتې کیږي خو د بدن شهوت خو په بل سیز نه سړیږي کنه ولی سلام کوي عزتمن خپل بچو سره جی تعلیم دی تعلیم رستم کیږي ما سره د وادنه علم کړي ما سره د وادنه ایم ای کړي دا موږ سره د وادنه اوس لګي د پی ایچ ډی پڑھاوو دا ټول سيزونه هم کړي دي کنه
ټیک دی یو الګ صحیح دی او هغه ګناونه نه کوي قلارې دې تعلیم کوي واده ولا مکه وځه پرېږده چې تعلیم وکړي هېڅ خبره نه خو چې یو سړی تا ته وایي چې ګناهګارېږم پلاره داسې پلار چې د بچي په واده کې رکاوټ وي بچی چې څومره ګناه کوي هغه درته میلاویږي داسې لور چې د مور د هغې په واده کې رکاوټ وي څومره ګناه ترې کېږي مور ته هم ګناه میلاویږي دا ظلم مه کوئ عزتمندو داسې کارونه نه دي پکار ناشنا ناشنا تپوسونه خلک کوي او عجیب عجیبه حالات دي عزتمندو په ځان هم رحم وکوئ په بچو هم رحم وکوئ بل اخري گزارش دا دی جوماتونو سره ځان سره ماشومان راولئ واړه ماشومان نه چې میتیازي کوي داسې 7 کالو 6 کالو 8 کالو دا ماشومان ځان سره جومات ته راولئ تاسو خو د شپې تراویح وکئ او تاسو جوماتونو نه ماشومان وباسئ هغه بار په کوڅه کې ستاسو وي ښه سړی دی خو چې د پردي زوی دی وویستلو هغه سره موبایل دی ستاسو وي هم ځان سره په کوڅه کې کېنولی دی بیا به څه کوې ته چې د جومات نه پردی ماشوم وباسي ستا بچیان ځان سره خرابوي ماشومان د خدای لپاره د جومات نه مه وباسئ د ماشومانو تربیت وکئ یو ماشوم ځان سره په څنګ کې کېنوئ چلته ورانې کوي چلته ورانې کوي دا وخت یې راکاږه او برابره به هېڅ خبره نه په مونځ کې عبادت کې په مونځ کې ولې یو څپېړه ورکوه ویسم شه نیغ شه ګوره مونځ مخې ته څوک تېرېږي نبي علیه السلام وایي مړې کا که ستا مخې ته تېرېږي جګړه ورسره وکړه لاسو ته ونیسه په ارام شه ولې مخې ته ځي نو باسې څیزونه د مونځ د اصلاح دپاره جایز دي ماشومان ځان سره ودروئ شاته یې مه شړئ عزتمندو شاته ورانې کوي مونځ هم نه کوي او دا آیات لري زموږ علما وایي چې کله د سحر په مونځ کې یا په کم مونځ کې ته سلام سره خې او وروسته صف کې وګوري او ماشومان نشته نو آینده نسل د ټول ګمراه دی د دې نه ته پوه شه چې آینده نسل د څه شی دی ګمراه دی مونځګزار نه دی او چې سلام وګرځې چې هلته ماشوم ولاړي هلته ماشوم ولاړي هلته ماشوم خوشحاله شه چې آینده نسل زموږ مونځګزار دی چې انسان مونځ نه کوي جومات ته نه راځي سبا هغه بیا هره ګناه کوي دلته چې مونځ له راشي جومات ته راشي بیان واوري نو هلته د شرابو خبره واوري د زنا خبره واوري د مذمتې واوري عذاب یې واوري سبا توبې وباسي وایي د دې نه به ځان ساتم قسم دی موږ ته داسې هلکان ټلیفون کوي د یورپ نه د جرمني نه چې هلته عزتمندو زناکاري بدکاري فری ده فری چې تاله الټه پیسې درکوي او الحمدلله هغوی د علماو سره تعلق دی د علماو بیانونه اوري قسم دی هغوی هلته خپل ایمان حفاظت کوي د هغه هلکانو کلین شوي هلکان او پینټ شرټ کې ګرځېدونکي هلکان موږ له د هغوی په ایمان باندې رشک راځي چې دا ګوره څومره ایماندار هلک دی پیسو ګټلو پسې تلی دی او عزتمندو خو دا څیزونه نه کوي نو دې وجې نه عزتمندو دا ولې د دې بچي تربیت شوی د علماو سره تعلقي دا قرآن حدیث نه سره واقفي درته پته ده چې دې سره زما روزګار خرابېږي د سره زما آینده ژوند خرابېږي نو انشاءالله خپل ماشومان به جوماتونو ته ځان سره راولو که نه انشاءالله چې بله جمعه راځئ چې هر یو سړي ځان سره یو په دې غېږ کې نیولي ستاسو د ټولو لس بچي دي او د چا چا اته بچي دي او ماشومان پکې ټول کم دي نو ته سوچ وکړه چې اوس د جمعې مونځ دی او هغې نه راغلي نو هغوی به چېرته وي بهر په کوڅو کې به ګرځي نو ولې داسې ظلم کوئ او بره چتونو دې مخې جوئ ځان سره یو کس ودروئ داسې به کم کسانی چې آینده وي زه به خپل بچی ځان سره راولم او ځان سره به کېنوم انشاءالله ماشاءالله ماشاءالله اوس هم پکې 15 کسان وکړو دې نور زما خپل بچي نشته که څنګه نو بهرحال ټول اراده وکړئ چې بچي نیک عمل شي ستاسو فکر کوو ګینې موږ جوماتونو کې د ماشومانو نه تنګېږو صفا خبره ده بوډاګانو نه هم تنګېږو دغه نه هم تنګېږو ماشومانو نه ځکه دوی چیړل کوي او شور کوي او دغه کوي خو زه بیا هم چې سپین ږیری کس ناستي موږ خوشحالېږو چې یا الله دا ګوره سپین ږیری کس دی بیمار دی راغلی دی نو موږ له عبادت خوند راکوي چې دا په دې بیمار بدن باندې مونځ له راغلی دی او دا په دې کمزوري بدن باندې مونځ له راغلی نو د نوجوانانو همت جوړېږي چې ماشاءالله وګوره سپین ږیری کس دی هر مونځ له راځي جمعې مونځ له راځي د هغوی همت جوړېږي نو دې طریقې سره انشاءالله ټول د مونځونو پابندي کوئ په شلم رمضان باندې د ماښام نه مخکې به اعتکاف ته کښېنئ څومره چې ډېر کسان کښېناسته ډېره ښه خبره ده خو داسې نه چې عاشقان هلکان کینی او موبایلونو والا هلکان کیږي موږ به چیکینګ کوو چې کوم هلک موبایل استعمالوي هغه به بیا وروره د جومات نه پاسو بس هغه به اعتکاف کوي زه خپله به راځم انشاءالله یا قاري صاحب ته یا چې کوم متولین صاحبان دي هغوی له پکار دي چې کله نه کله د اعتکاف والا ته ورښکاره کېږي چې دننه زه کوي که نه ورور هغه میسیجونه کوي پلار نه هم ځان پټ کړی ملګرو سره میسیجونه کوي نو دا د اعتکاف نه وایي
دا خو به عزتمند د ګناه خبره ده او بده خبره ده. الله دې ټول عمل کولو توفیق راکړي. اذان وکړه.